مونږ او تاسو په داسې ملک کې پاتې کیږو. نو یو خو داسې بې اودسه حکمرانان دي. د یو ورځ راتلو نو د پاکستان 20 علماء کرام چې کوم معروف مذهبي خلق دی هغوی ته صاحبانو اډر وکړو چې صاحب را روان دی نو تاسو د اسلام آباد ایرپورټ ته د استقبال له ځان ور ورسوئ. نو ستاسو د ثوابۍ پکې هم یو صاحب تللی و. وایي زه سیاست نه کوم. نو چې سیاست نه کوې پیره نو زه سیاست کوم ما ته یې پرېږده وکړه. زه دلا او د اوس ښه پېژنم. زه دیندار او بېدینه پېژنم. ما ته دا پته لګي چې یو سړی په څومره اوبو کې دی. ته د دې میدان سړی نه او نه کې بس مه کوه. اوس زه په زمینداره نه پوهېږم. په دې مجلس کې چې کوم زمیندار ناست دی هغه ته ښه پته لګي چې په کوم وخت کې کر پکار دی، په کوم وخت کې لو پکار دی، په کوم وخت کې تریشل پکار دی، په کوم وخت کې غوبل پکار دی، په کوم وخت کې سپری پکار ده. زه چې د کوم میدان یم زه په خپل میدان باندې ښه پوهېږم. اوس کو دا زمیندار نه څوک د شرعي مسلې تپوس وکړي دی ورته نشي ښودلی. الله رب العالمین د هر کار دپاره خپل خپل خلق را لېږلی دی. لکل فن رجال. زه د سیاست په میدان کې ولاړ یم، ما ته پته ده چې یو سړی په څومره اوبو کې دی. نو یو خو د دې زمانې حاکمان دي چې زمونږ او ستاسو په دې ملک کې د شرابو لیسنس کې نو مخصوص کمپنو ته د شرابو د پرمټ او د لیسنس اجازت شته دی. خو دا مخامخ چې کم ناس علماء کرام دي د دوی مدرسو ته د رجسټریشن اجازت نشته دی په کومې کې چې د تهجد په وخت کې د قرآن تلاوتونه کوي. نو ما ته به پته نه لګي چې دا حکمران زما دینداره دی که دی بېدینه دی. یو خو زمونږ او ستاسو د وخت حاکمان دي، ایو د هغه وخت حاکم دی چې د مدینې